رمضان میاشت لاړه سره د دې چې زما او ستا د ژوند نه ژوند کم شو الله ته موږ نږدې شو رمضان میاشت هغه میدان و د مقابلې دپاره د نیکانو په منځ کې دا درته ووایم چې بعض کسان روژه لا ختمه شوي نه او د اختر د اعلان لا شوی نه او دی د باغ نه اکدم شړې ته وځي د هدایت نه ګمراهۍ ته واوړي د خوشبختۍ نه بدبختۍ ته واوړي الله لا اعلان شوی نه حالات دومره زر بدل شي دومره زر حالات بدل شي چې ته به حیران شي او ځکه تا ته دا ووایم چې دوه قسمه خلک دي په دې روژه کې دوه قسمه خلک دي یو هغه قسم دی چې ښه کوشش یې کړی دی په رمضان کې او زما دې خبرې ته به ډېر په غور سره غوږ کېږدئ ډېر په غور سره یو هغه قسم دی چې ښه محنت او کوشش یې کړی دی په دې میاشت کې که تا لیدلی دی هر وخت نو یا په سجدو یا په رکوع یا د قرآن تلاوت کو یا یې جړل تر دې چې تا ته بعض سلف صالحین هم رایت کړي وي چې یاره دا خو داسې عبادتونه کوي چې ستا به پې زړه هم سوځېدلی خو دا بدبخته میاشت لا ختمه شوې نه ده واپس خپلو ګناهونو ته بیا راواوړېږي زه حیران یم یو سړی پوره میاشت د قرآن سره تېره کړي پوره میاشت د ایمان سره تېره کړي پوره میاشت د عبادتونو سره تېر کړي او بیا ترې واپس واوړي الله اکبر ځکه علما وایي دې خلکو ته ویل کېږي عباد المواسم دا د موسم بندګان دي دا د څه بندګان دي دا د موسم بندګان دي ولې کوم الله چې رمضان کې رب و هغه الله په شوال کې نه دی ولې هغه په شوال کې رب نه دی